बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। په پریویس کلاسز کې مونږ ذکر کړو په ټرټل سوپ باندې کوم چې زمونږ د کورس چپټر نمبر 1 دی، نو پاغه باندې مونږ خپل مطمئن باس کړو او زما خیال سره نن دا لسم لیکچر دی پاغه سیم ټاپک باندې چې د کوم نوم وو ټرټل سوپ. صحیح شولا؟ نو مونږ پکې د کافی خبرې کړې دي، بلکې مور دین انف چې کوم خبرې وي په ټرټل سوپ حواله سره هغه مونږ کړی دي. صحیح شولا جاني؟ نن د هغې په بنیاد باندې کوشش کوو چې یو ټریډینګ ماډل ځله تیار کو او په هغې باندې روزانه بنیاد سره سړی ټریډ کوي، هفته کې ټریډ کوي، په میاشته کې ټریډ کوي، په کوارټر کې ټریډ کوي، هغه بیا ستا په سټایل باندې ډیپینډ کوي. خو نن به دا خبر درته کلیر شي چې ته به ټرټل سوپ نه بعد ټریډ څنګه اخلي. هغه ټرټل باډي سوپ دی او که ټرټل ویک سوپ دی که هر یو دی. صحیح شولا؟ تر اوسه پورې تا کافي خبرې د هغې متعلق زده کړي دي که نه جاني؟ نو د ننني ټاپک زموږ نوم دی هایزنبرګ ماډل. جاني که تا چېرته بریکینګ بیډ سیزن کتلی که نه، نو تا ته به اندازه کېږي چې د دې ماډل نه موږ نوم هایزنبرګ ولې ورکه. صحیح شولا؟ زما مایند ته بل نوم داسې خاص نه راته، نو ما بیا وی چې دا هایزنبرګ لږ گزاره کوي ایز کمپیر ټو ادر نیمز. صحیح شولا؟ اوس تا مرسي ده چې ته ورته خپل نوم ورکوي یا ورته څه وایي، بیکاز چې دا کوم ماډل دی دې باندې ما او تا په شریکه کار کړی دی. صحیح شولا؟ ته ما سره 50-50 انوالو یې، مونږ شریک لګیا یو جاني. دا کریډټ ستا دی اصل کې، ځکه چې اصل نالج کنزمپشن ستاسې واده. صحیح ده؟ زما کار ډیلیوري ده، هغه زه کومه. انیویز راځه چې د هایزنبرګ ماډل متعلق خبرې وکړو. صحیح شوله جاني؟ زه به په دې ماډل کې کوشش کوم چې یو سایډ ډسکس کما. څنګه چې ما خبره وکړله چې ته ما سره 50-50 شاملې، نو چې 50 شامل نو 50% کار به هم کوي. زه به درته یو سایډ کوم او ادر سایډ به تکای. دویم چې کوم سایډ دی زه به کوشش کوم چې بای کیس ډسکرایب کم، نو ته به د سیل کیس ډسکرایب کوي او دا به ستا اسایمنټ وي، دا به ډیر ضروری وي، دا به مست وي. د دې ماډل ایکسپلین کېدلو نه بعد چې کله ته ازده کې، د ازده کېدلو نه بعد خپل کار به ته وکړي، یعنی سیل سایډ دپاره به ته په دې کې چینجز وکړي. دویم نمبر، په تاسو کې هر یو ملګری ډیمو اکاونټ ته به $5000 واچوي او په هغې کې به ټریډینګ کوي صرف اور صرف د دې ماډل استعمال سره. صحیح شوله؟ د هایزنبرګ ماډل په استعمال سره به د هغه $5000 گروت کوو. صحیح ده؟ بیا د هغې نه بعد به ما سره خپل رزلټ ته شیر کوي، مسټیکس ته کوم ځای کې کوي، کم ځای کې تا نه صبر نه کېږي، یو څه بل څه د دې کاونسلنګ به انشاءالله کوو. صحیح شوله؟ د بای کنډیشن دپاره که ته لږ وګورې، خو د هغې نه مخکې داسې ستا مخې ته بار بار را روان دی که نه، زړه دې راله کړي که دې نه قلار شو. هره ورځ چې تا ته کوم لیکچر مې راویږي که نه جاني، دا سیز پکې لازمي. خو نن پکې هغه ایکچوال چې کوم ټرټل دی شمشتی هغه پکې درته هم ښکارېږي که نه، هغې پکچر مې پکې ته هم ولګوم مې جان لږ انټرټین شي. انیویز ټرټل سوپ خبره خو بیا هم د ټرټل سوپ ته، که هایزنبرګ دی او که ګولبرګ دی او که اسمان دی، خبره د ټرټل سوپ ته جاني، د دې نه بهر ته نشي وتللی. او دا خبره هم واوره چې دا ټولې خبرې اصل کې د مایکل دي، دا الفاظ د مایکل دي، مطلب بیسک چې کوم آیډیاز دي هغه د مایکل دي. د هغې نه بعد پکې مونږ الفاظ رد و بدل کوو. هغه په دې الفاظو کې دا خبره نه ده کړې، هغه په یوټیوب باندې دې ماډل ذکر نه دی کړی، نو پرابلم. خو په منځ منځ کې څه اشارې را کړي دي هغه کسانو دپاره چې هغو سترګې کولاو لري. صحیح شوله؟ مایکل دا خبره هم کوله چې ما خو ستاسو دپاره لاره کولاوه کړې ده، میدان جنگ کې چې کم هتیار ته اوچتی وس هغه اوچت کا،
که په تماچې سره ډز کوي، که چاقو رالي، که توره رالي، که ټینک راخلي، هر یو څیز درته پرووایډ شوی دی. د خپل اوقات مطابق او د خپل اکاونټ مطابق هتیار راواخله او کار سٹارټ که جاني. صحیح شوله؟ anyways conditions for buy model. اولنی کنډیشن دا دی موږ سره HTF order flow should be bullish. د higher time frame په پریویس کلاس کې ما د HTF او د LTF ذکر تا کړو، کو تل یاد شي په ټایم فریم الاینمنت ټاپک کې. HTF order flow د higher time frame order flow بستا bullish وي، مطلب مارکیټ به از هول bullish رواني. صحیح شوله؟ LTF should be bearish. lower time frame به bearish. عجیبه خبره کوي. higher time frame bullish ته، lower time frame bearish ته. تا خو عجیبه خبره نه ده جاني. یو شرط پکې لګېدل دی ټل ډسکاونټ زون، ډسکاونټ پوري. د دې خبرې هم تا ته اندازه شوې ده چې په هر یو پی ډي ارې کې دننه هم پریمیم او ډسکاونټي. د سوینګز خو جدا خبره ده، د لیکس خو جدا خبره ده چې په دې کې پریمیم او ډسکاونټ دي، خو په هر یو پی ډي ارې کې دننه پریمیم او ډسکاونټ علاقه جات موجود وي. نو لوور ټایم فریم اډر فلو بستا بیریش وي تر کوم ځای پوري؟ ډسکاونټ زونز پوري. خو ټایم راته ووایه که نه، منیپولیشن ټایمز. په منیپولیشن ټایمز باندې یا ټرټل سوپ ټایمز باندې مونږ باس کړی و، هغه ټایمز کې ګوره. صحیح شوله؟ لوور ټایم فریم اډر فلو بستا بیریشي تر کوم ځای پوري؟ ډسکاونټ پوري. اوورال اډر فلو یعنی HTF اډر فلو بستا بولی شي او بیرش به کوم ځای کې؟ د منیپولیشن په ټایمز کې. بس دوه خبرې دا شولې. دریم نمبر سیل سایډ لیکویډیټي به مارکیټ اغستلی. سیل سایډ لیکویډیټي به مارکیټ اغستلی. و سیل سایډ لیکویډیټي مختلف کنډیشنز کې تللی شي، اولډ های، اولډ لو. خو په سپیسیفیک کیس کې د لوز خبره به مونږ کوو، د اولډ لوز. او ته ته پته ده چې لوز مونږ سره په څو قسمه کېدی شي. دا پریویس ډے لو کېدلی شي، دا پریویس منت لو کېدلی شي، واټ ایور اټ می بي چې په نوم لوی اولډ لوی. صحیح ده؟ هغه مارکیټ اغستلی او د هایر ټایم فریم چې کوم بولیش پی ډي ارې دی هغې ته به یې ټیپ هم کړی، ځکه د یار خو څه راغلی دی؟ د لږ ریټریسمنټ له راغلی دی ډسکاونټ زونز ته، او ټي لیولز ته. صحیح شوله؟ څلورم نمبر کنډیشن مارکیټ شوډ چینج اټس سټیټ اف ډیلیوري. چې کله مارکیټ هایر ټایم فریم پی ډي ارې ته راشي، سیل سایډ لیکویډیټي هم واخلي، نو د هغې نه بعد د دې خپل سټیټ اف ډیلیوري چینج کی. سټیټ اف ډیلیوري د دې چینج کی، یعنی اول د روان بیریش ته دی په لوور ټایم فریم باندې، په لوور ټایم فریم باندې د هم خپل اډر فلو شفت کی. سمپل د خبرې مطلب دا دی چې تا ته د یو اډر بلاک کنفرمیشن وشي چې ډاون کلوز کینډلی یعنی بلیک کینډلی او د هغې نه بعد چې کوم کینډل راشي هغه د پریویس کینډل نه بره کلوزینګ راکي، یعنی د ډاون کلوز کینډل نه اپ سایډ ته کلوز راکي چې کوم ته مونږ اډر بلاک ویلی. اډر بلاک ته بل نوم مونږ وایو چینج ان د سټیټ اف ډیلیوري. صحیح شوله؟ دا ستاسو څلورم نمبر کنډیشن. پنځم نمبر لوک فار اسمټي ډایورجنس. اسمټي ډایورجنس وګوره، که میلاو شي ډېره ښه خبره ده، که میلاو نشي فرض نه دی. ما ورسره سایډ ته لیکلی دي چې دس از اپشنل، مطلب ته یې په چایس کې پرېښودلی شي. څنګه چې بورډ پیپرو کې یا د سکول کالج پیپرو کې راځي که نه چې دې کې چایس شته، نو دې کې ته سره چایس شته. صحیح شوله؟ بیا به څه چل وکړي جاني چې دا خبرې وشولې، مارکیټ خپل سټیټ اف ډیلیوري چینج کړله، نو چې کوم سټیټ اف ډیلیوري کینډل دی یعنی اډر بلاک دی، د هغه اډر بلاک په سټارټینګ کې یعنی چې کوم د اډر بلاک بالکل سټارټینګ لیمټ وي. صحیح شوله؟ هلته به څه ولګئ؟ لیمټ اډر به ولګئ، بای لیمټ به ولګئ. سټاپ لاس به د اډر بلاک لاندې ولګئ او ټارګټ به کې څه شي؟ اپوزیټ سایډ لیکویډیټي. صحیح شوله؟ اسانه خبرې دي جاني. اپوزیټ سایډ لیکویډیټي په ټارګټ کې چې مارکیټ ستا په ډایرکشن کې روان شي، ستا چې کوم سټاپ لاس دی 1:2 ریشو تا ته میلاو شي، د هغې نه بعد پارشلز به بک کي او سټاپ لاس به راوړي بریک ایون ته
او سا چې کوم د غټ ټایم فریم ټارګټ یې هغې ته بیا انتظار کوه کینه ورته. انتهایی آسان ماډل دی ښه، انتهایی د دې نه نور آسان کولو چل ماله نه راته جاني. صحیح شوله ښه. بس پشمار یو څو خبرې دي پکې ته. اصل خبرې پکې ته کوم دي چې هایر ټایم فریم اډر فلو به بولی شي، دا کنډیشن دی. د لوور ټایم فریم اډر فلو به بیره شي ډسکاونټ علاقو پوری د مینیپولیشن په ټایمز کې. دویم نمبر کنډیشن. دریم نمبر کنډیشن مارکیټ بسل سایډ لیکویډیټي اغستلی یعنی سویپ کړي به، مطلب ټرټل سوپ پې کړي. خو د هایر ټایم فریم پی ډی ارې ته به ټیپ کړي. د ټرټل سوپ په ټایم کې چې کله مارکیټ اول لو اخلي کنه نو د هایر ټایم فریم یو پی ډی ارې ته به ټیپ کړي. صحیح شوله. دا غینه بعد څلورم نمبر کنډیشن مارکیټ ته موږ لا یو اډر بلاک راکی. صحیح شوله. باقی بیا ټریډ اغستل دي. دا انټری لګولو طریقه ده چې پلیس لیمټ اډر اټ بولیش اډر بلاک، سټاپ لاس لګولو طریقه ده ډاون سایډ ته، او دا غینه ډاون سایډ ته د ټي پی لګولو طریقه ده، او بوک پارشلز اټ 1:2 اینڈ بریک ایون دي ته موږ وایو ریسک مینجمنٹ. صحیح ده. پکاروم دي سیده. دا یو بهترینه طریقه ده. صحیح شوله. راځه چې په چارت کې درته د خبرې وښیم چې دا څنګه ښکاریږي. کنډیشنز یاد ساته، آسان کنډیشنز دي. د نزدق ډیلی ټایم فریم چارت دی. صحیح شوله. که ته وګورې په دې ایریاز کې مارکیټ اپ سایډ ته تللی دی، بای سایډ لیکویډیټي اغستلی ده، د هغې نه بدر روان دی سیل سایډ ته. خو اوورال که نزدق د ډیر وخت نه ته وګورې نزدق بولیش دی. نو دیس از یور واټ، دا څه شی دی؟ بولیش اډر بلاک، خو د ډیلی ټایم فریم. اوس تا ته پته ده چې ډیلی ټایم فریم ایچ ټي ایف دی او که ایل ټي ایف دی، دا هایر ټایم فریم دی. مارکیټ ډیلی اډر بلاک ته راغلی دی، یعنی او ټي لیول ته هم راغلی دی. صحیح شوله. اولنۍ خبره کلیر شوله چې مارکیټ مونږ سره کم ځای ته راغلی دی، د ډیلی اډر بلاک علاقې ته راغلی دی، راوند اباوټ 50% پورې راغلی و. اوورال اډر فلو ستا بولیش ته، مارکیټ چې کوم ډاون سایډ ته راغلی دی ریټریسمنټ دپاره، یعنی بولیش پی ډي ارې ته مارکیټ ټیپ کړی دی. اوورال بولیش دی، په دې ټایم کې سیل سایډ ته روان دی، په دې ټایم کې مارکیټ سیل سایډ ته روان دی. خو اوس چې کوم ایریاز ته راغلی دی د ډسکاونټ علاقه جات دي، د دې علاقې نه مونږ بای سایډ ایکسپیکټ کوو چې مارکیټ ته بای سایډ ته لاړ شي. صحیح ده که نه جاني؟ ټیک شوله. اولنۍ خبره. اوس مخکې که ته دا په ورکوټو ټایم فریم باندې وګورې نو تا ته به اندازه ولګي چې د سیرا څو پخېږي. ریسنټلی په دې ایریاز کې ته وګوره جاني مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي واغستله، ټرټل سوپ شو که نه؟ یس. د ټرټل سوپ نه بعد تاله څه شی پکار دی؟ څه پکار دی ووایه؟ د ټرټل سوپ نه بعد د کینډل کلوزینګ پکار دی، یعنی چینج ان د سټیټ اف ډیلیوري. یس. دی کینډلز ته وګوره لږ ونی، چینج ان د سټیټ اف ډیلیوري. دواړه کینډلز اخلي بیا هم ټیک ته، سنګل کینډل اخلي بیا هم ټیک ته، دواړه ټیک دي ستا دپاره، ځکه دغه دواړه کنزیګیټیو دي. او که یو سنګل کینډل اخلي بیا هم ټیک دی. د دې کینډل کلوزینګ د دې کینډل نه ابو شوی دی، اوجي شوی دی، چې شوی دی د سر څه شی دی؟ CISD یعنی اډر بلاک. صحیح ده. د هغې نه بعد مارکیټ اپ سټ تللی دی، مارکیټ سټرکچر هم شفټ کړی دی. دا خو پکې د سوړی پیسو بهترینه خبره پکې بل کار پکې شوی دی. خو اصل ستا انټري علاقه جات کم یو دي؟ دا ایریا. د دې نه ستا انټري جوړیږي. د دې ځای نه واخله، دې ځای کې هم انټري جوړیږي او دې ځای سره هم جوړیږي انټري. صحیح شوله. دا خبره ګرانه وه که اسانه وه؟ دقه ماډل دی جاني. دې کې اوس څه خبره درته وکړم نوره؟ مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله، هایر ټایم فریم باندې بولیش دی، په لوره ټایم فریم باندې مینیپولیشن شی دی، مطلب سیل سایډ ته راغلی مینیپولیشن دی ته وایي. ټرټل سوپ چې کوم خبره مونږ کړې ټرټل سوپ اصل کې مینیپولیشن دی که نه؟ صحیح شوله. د هغې نه بعد مارکیټ د پریویس کینډل نه ابو کلوزینګ راکړه، د دې نه ستا انټري جوړیږي.
کدلته نه کوي د دې نه کې دواړو نه اباف کلوزینګ دلته ملاو شوی دی د دې نه ستا انټري جوړیږي دا ماډل دی آسان نه دی جاني ګپ شپ نه دی بیا ګوره مخکې که په بل اگزامپل درته وښیم دلته لږ وګوره 15 منټ ټایم فریم دی ای مینی نزدک مارکیټ سل سایډ لیکویډیټي واغستله ای دیزی کی واغستله کنه دا غي سره this is turtle soup ستا انټری د کوم ځای نه جوړیږي د دې علاقې نه رائټ دیر دا ستا انټری پرایس دی سټاپ لاس چرته سیل سایډ ته 1:2 غالبا دې ځای کې راځي تقریبا بای سایډ لیکویډیټي پینډینګ ده دې ځای کې پارشلز بک کا او خپل ټریډ بریک ایون کا مطلب سټاپ لاس را واخله د انټری په ایریاز کې کېده چې کله مارکیټ کې سټاپ لاس وي نو تبه از ا هول په پروفټ کې ستا ټریډ بنشي ستا به نقصان نه کیږي په خبره باندې پوه شولې جاني دغه شانې که ستا په دې چارټ کې فوکس په دې ایریا باندې نو دا هم یو بهترین علاقه جات دي مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي واغستله خو د هغې سره ټیپ چرته وکړه پریویس ام بیلنس ته دا فیر ویلیو ګیپ ته مخکې مارکیټ نو راغلی اول ځل باندې مارکیټ راغی دی ایریاز سره ډاون سایډ ته نو مینیپولیشن دی آر دوسو که سیل سایډ لیکویډیټي واغستله بل پی ډی ار ترې ټیپ وکړه او د هغې نه بعد کلوزینګ ابو راکړه نو دا کینډل ستا دپاره اډر بلاک نو ته د دې کینډل په خوا کې لیمټ پلیس کولی شي که مارکیټ ټریډ اپرچونټي درته پرووایډ کوي ټارګټ 1:2 او دغه شانته کې پارشلز بک کول او بریک ایون کول خپل ټریډ او ټارګټ کول اپوزیټ سایډ لیکویډیټي دغه شانی که په دې اگزامپل کې وګوري مارکیټ ریسنټلی څه کړي دي سیل سایډ لیکویډیټي اغستلې ده which is a turtle soup دا غې نه بعد اولنی کینډل باندې ستا مایند تلل پکار دي ځکه ورالته بولی شي د دې کینډل نه مارکیټ کلوزینګ ابو کړ دی یس چې مارکیټ دی ایریاز ته واپس راشي زما فوکس په د دې کینډل باډي سره ای صحیح شول اوس په دې ثابت کیسز کې د چې کوم ایکسپلین کړل بای سایډ د پاره نو په دې کې هر یو چې کوم چارت ته هر یو اگزامپل دی په هغه کې ستا فوکس ته په ډاون کلوز کینډل د دې په اوپننګ پرایس باندې یعنی دا چې کوم ایریا ده د چې کوم انټری پرایس ته د ډاون کلوز کینډل اوپننګ دی اصل کې ویک سره زما کار نشته دې زنستا انټری ټارګټینګ equal highs 1:2 بلکې 1:3-4 ته ملاويږي 1:2 کم از کم ته کم ځای کې ملاويږي دی ایریا سره یا دی ایریا سره میبي صحیح شول خپل خپل بک کا پارشل ته بک کا ټریډ د کوم غستې 1 لاټ لګول د 2 لاټ 3 لاټ بالکل په منځ نیم غجانی هغه پروفټ ته بک کا سټاپ لاس تا د دې کې لګیدل هغه سټاپ لاس راوړل دلته د دې کې سټاپ لاس لګاوه مارکیټ خنور بر لاټ شي سټاپ لاس د اوچت کدل تر راوړه خبر لاټ شي مارکیټ سټاپ لاس راوړل دلته راوړه سټاپ لاس ورپسې ګرځوه کوه پسې کې لګون راشي ګناسي ټرې پرې د پاره سټاپ لاس دی وای خو ستاسو نقصان نه کیږي ته په فائدہ کې د مارکیټ نه وځي په دې خبره باندې پوه شولې جاني دغه شانی په دې اگزامپل کې وګوره مارکیټ ریسنټلی څه کړی دی سیل سایډ لیکویډیټي واغستله which is a turtle soup دا غینه بعد ستا فوکس په اولنی کینډل باندې دی رائټ this one د دینه ابو کلوزینګ شه دی او جی بالکل شه دی so this is your entry price اوس کته وګوري د دې کینډل کلوزینګ په دې ځای کې شوی دی د دې کینډل کلوزینګ په دې ځای کې شوی دی او دې ته مارکیټ واپسای کې نه دی راغلی چې مارکیټ نه دی راغلی نو ته به ټریډ نه اخلي یس تانه انټری مس شوله خو که دلته ته وګورې که نه جاني لکه دې ځای کې وګوره this is fair value gap دا انورس شو مارکیټ دلته څه وکړل کلوزینګ یې ابو راکه نو تا انټری د دې ځای نه واپس اغستلی شي واپسای کې ریټریسمنټ باندې انټری اغستلی شي ان ټارګټینګ بای سایډ
लिक्विडिटी यानी अपोजिट साइड लिक्विडिटी ए जानी द खबरې ګرانې وي اوس په دې کیسونو کې مونږ بالکل سمپل خبرو باندې فوکس وکړه هیڅ ګران څه شی پکې نه و هیڅ ګران څه شی دا سیز باندې پریکټس وکړه په چارت کې بیک ټیسټینګ وکړه وی ګوره را وی ګوره اندازه به درته ولګي چې دا څومره پاورفل خبرې وي صحیح ده روزانه بنیاد باندې زه په دې باندې ټریډ اخلم صحیح شوله خو ار یو کیس کې لکه څنګه چې په دې کیس کې وګورئ مارکیټ ډاون سایډ ته نه راغلی مارکیټ دلته اباف کلوزینګ راکړ نو ډاون سایډ دې ته به انتظار نه کوم چې دلته مارکیټ راځي دې ځینې زه انټري پلیس کړم دې ځینې خپل ټریډ واخلم اپوزیټ سایډ لیکوډ ټارګټ کړم حالانکه سټاپ لاس ما سره غټ راځي خو څه کوي مجبوري بیا دې ځینې سره ټریډ پلیس کیږي دی فیر ویلیو گیپ نه صحیح ده انسټیټیوشنل اډر فلو انټری ډرل انیویز ته کوشش وکړه په دې خبرو باندې بیک ټیسټینګ وکړي دا په چارت کې وګوري د دې په بنیاد باندې په ډیمو اکاونټ کې ټریډینګ وکړي او د هغې نه بعد به تاته اندازه وشي چې واټس ګوینګ آن صحیح ده دا شارټ غوندې لیکچر و شارټ غوندې ماډل و په دې باندې به ته بیک ټیسټینګ وکړي پریکټس به وکړي صحیح شوله until next time I should wish you good luck and good trading